وله او دغه الله تعالی لپاره ما هغه سدي په السماوات په اسمانونو کې دی ول ارض پزماکه کې دي وله الدين وله دغه الله تعالی لپاره الدين واصبا الدين الاطاعت چې اطاعت او فرمان برداری دین اطاعت فرمان برداری عبادت واصبا دائما باندې مستری ذکر کوي دائما د همیشه د پر د یو رب عبادت کوا او یا باندې مستری ذکر کوي چې واجبا د دغه رب د پر عبادت او بندگی پتا باندې واجب ده چې دغه یو رب چې د عبادت او بندگی وکي او باندې مستری ذکر کوي واجبا په معنا د لازما سرا چې تا باندې دغه یو رب چې د اطاعت او فرمان برداری چې دا در باندې لازم ده چې د رب عبادت او بندگی وکي د دین علاوه دبل چې عبادت او بندگی ونکي او علی رضی الله عنه فرمایي چې نبی رسول الله فرمایي الا طاعت لمخلوق فی معصیه الخالق چې دا خالق نافرمانی راځي بیا به د مخلوق تابعداري نه کوي د الله جل شانه د حکم ماتیدل راځي نو بیا بچ دې د معاشري د چا پروا باندې کې او دغه نه بیا په خیال ساتي خو زموږ نظام چې هغه الټه دی ځکه نظام الټه دی چې موږ د معاشري خیال ساتو د چم گاون خیال ساتو خو د الله او د الله د رسول خیال نه ساتو الله جل فرمایي دغه حدیث کې نبی رسول الله فرمایي چې الله جل شانو خپنشي مخلوق خیر کو خپشي لا طاعت لمخلوق في معصيه الخالق یعنی مخلوق خپکیږي په یو کار باندې خو الته د خالق نافرمانی راځي نو د خالق نافرمانی باندې کې دی کې د مخلوق تابعداري نه کوي بیا ځکه د خالق نافرمانی راځي او کو دغه نه نو بیا خیر دی و اوسو منګه چې کله داسې حالات راشي د معاشري یو خبر راشي نو بیا موږ معاشري ته ګورو د الله او د الله د رسول حکم او طریقې ته نه ګورو موږ وایو الله او د الله رسول کو خپشي خیر دی خو چې چم گاون خپنشي معاشره خپنشي خپل خپلوان خپنشي پدې خادو کې موږ داسې چې هغه بالکل شاته کړی د مخلوق تابعداري کوو او د خالق تابعداري موږ شاته کړی بیا ولی موږ لندن ځان له خبره چې هغه اسانه کړی یره ماشومان دي یا یره زنانه دي ولی دا زنانه چې دي دا ولی مسلمانان نه دي څه دا ولی الله نه پیژني څه ولی دې د نبی رسول الله طریقه نه پیژني څه په دې دینه پويږي چې دې باندې به الله خپکیږي او بیا چې کله په یو داسې طریقه چې یو سنت طریقه ژوند کېږي او په دې کې موږ دا نافرمانی وکړو الله پکې خپکو د الله رسول پکې خپکو او د لږ خلکو د خوشحالۍ لپاره حالانکه هغه خوشحالي مرضی خوشحالي رستو اکثر به چې رستو چې خپای بیا صرف هغه ټیم کې لږ خوشحالي وکړي خو بیا رستو چې کله رستو ژوند روان دي په هغه کې بیا خفګانی ولی بیا به خپای یره چې ډېر خلک پکوي یره مړ چې دې زویره مې دا واده نه وکړي یره دې زویره مې دا رشتہ نه وکړي یره بالکل چې دې زمانہ خبرم نه ولی زکه چې تا پکې مخکې الله خپه کړي دي تا پکې مخکې د الله رسول خپه کړي دي نو اوس به ته خپل خپه کېږي نو موږ په دې شیزونو کې د خالق چې دی هغه خیال نه ساتي نبی رسول فرمایي دې ټیم کې به د مخلوق خیال نه ساتي موږ زر وایو مړه بسې ماشومان دي سبا کوي ولی ماشومان نه دي خچ دي هغه خياران دي خپو یې دي خو بزانم پړندو غندو کې چولې دي ځان باندې چې دي د سرمنې اسمان جوړ کړي دي او سترګې پټې کړې دي نبی راته دا نخکاری نو الله جل فرمایي چې داسې وکړو ولکه دین واسبا اطاعت او عبادت او بندگی د الله لپاره لازم ده او همیشه ده